خبر درکو چې د سواد پرایویټ تعلیمي ادارو د اګست 15 نیټې نه ټولې تعلیمي ادارو باقاعده پرانیستلو اعلان کړی دی. د دغه ادارو مالکانو وینا ده چې د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو بندول د تعلیم سره دشمني ده. تعلیمي ادارو مشرانو وینا ده چې د حکومت هر قسمه دباو باندې نه قبلو. د مشرق ټي وي نماینده نیاز احمد خان ګورو دا رپورټ. سوات بنګوره کې د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن لخوا هنګامي اجلاس شوه چې پکې د ضلع سوات تعلیمي ادارو پرنسپلانو په ګڼ شمېره سره ګډون وکړو. اجلاس ته مشرانو وینا کې ویل چې په ټوله صوبه کې بازارونه، میلې، مارکیټونه او نور عوامي ځایونه کولاو دي، خو حکومت تعلیمي ادارې بندي کړي چې دغه د تعلیم سره دښمنۍ برابر فیصله ده. بازارونه کولاو شو، منډای کولاو شوې، کاروبارونه کولاو شو، تقریبا ټول د ژوند چې کم هلې ځلې وې هغه شروع شوې. نو مونږ هم په دې مجبوره شو چې وای ناټ سکولز، دا ماشومان دي، بنیادي طور مونږ استادان یو، بیسیکلی وی آر ټیچرز، او دا زمونږ هغه پرایم موسٹ ډیوټي ده چې مونږ خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړو. خو تعلیم به هغو ته مونږ الو ورکولی شو چې زمونږ د ادارې سموتلی ان فنکشن. اجلاس کې فیصله وکړه شو چې په هر حالت به د اګست 15 نیټې نه د سوات ټولې تعلیمي ادارې د کرونا وایرس SOP سره کولاولی شي. دوی ویل چې د سوات 1200 نه زیات تعلیمي ادارو کې 100,000 نه زیات استادان د بیروزګارۍ سره مخ دي او بیا د لکونو طالب علمانو مستقبل هم د تباهۍ ښکار کیږي. په 15 اگست باندې به ان شاء الله سکول کولاو، نو کوېسچن اباوت اټ. دا به ان شاء الله زمونږ فیصله او د لپاره به زګوره بیا لکه ما دا احتجاج ډیر په سختو الفاظو د غټ مفاد د پاره د اسوسییشن د مفاد د پاره مونږ په هغه ناړۍ کې په هغه جخ کې ځان تړلې دی، په پن خدای کې دوباره به پای کې کمپرومایز نه ان شاء الله. د پرایویټ تعلیمي ادارو په دغه فیصله د سوات ضلعي انتظامی سخت خفګان څرګندونې کړي. په دغه لړ کې د سوات ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم ویلي چې حکومت به د هغه ټولو تعلیمي ادارو په ضد قانوني کارروایي کوي کومې چې د حکومت په احکاماتو عمل نه کوي. د کیمرمین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.